که چېرې دا هندوان یا داسې غیر مذهبه پیریان وي نو دا کسان مې هم خراب کړي. تاسو راځئ داسې زر تخپې وباسو هسې نه خراب هم کي. لکه په شاړو کې دا پیریان چې کم دی دا په شاړو کې په دې وجه باندې اوسېږي چې موږ ته څوک نقصان رانه کړي. انساني آبادۍ نه په دې وجه باندې لرې ګرځي چې هغه چاته ښکاري نه. دا ځای پکې راوله ته داسې دي. سلامونه، نیک هیلې، احترامات ملګرو. احمد سعید یم. یو ځل بیا راغلی یم دلته کې رنګ محل ته. په رنګ محل کې د پیریانو نکاح تړلی شوې وه. دا ټوله واقعه به دلته موږ ته علاقایي او ملګری هم دی هغه به هم راته واورئ. او د دې نه علاوه چې کوم دی دې باندې په دې رنګ محل باندې 4.5 کاله تیر شوي دي. دا د اکبر بادشاه د زمانې یو زړه آبادي ده. نو دلته کې چاپېرچل کې خواوشا کې آبادیانې نه وې. په دې وجه باندې دلته کې د جناتو آبادي وه. جنات پکې آباد وو. هغه واقعه څه راغلې وه د دې ملګري نه لږه شانتې تاسو ته اورو. کوشش وکړئ ویډیو پوره وګورئ چې د معلوماتو نه ځان خبر کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی علي بھائی؟ ښې جوړې؟ شکر دی الحمدلله. دې خواوشا کې اوسېږې که نه؟ او جی په دې خواوشا کې اوسېږي. چېرته پیریان دې اوچت نه کي؟ نه چې سم نشته مړه. څنګه ستاسو ورسره جوړې ګاونډ دی څه به نه وایي؟ دا موږ ته خو څه نه وایي که نه. لکه د ګاونډیانو خیال ساتي مطلب. خامخا نو. ښه علي بھائی دلته کې دې خوا راځئ تاسو د علاقه به ښایو به تاسو ته. علي بھائی دلته کې یو استاد د پیریانو نکاح تړلي وه که نه؟ څنګه چلو هغه؟ او هغه یې تړلي وه چې استاد یو او هغه ته دا واقع شوي وو. د دغه استاد په کلي کې هم موږ معلومات وکړو نو خلکو وی چې هغه همدغه شانتې اثري و. هغه وی بیا حال بار خلکو ته حال ویلی نو هغه باندې بیا څه اثر هم شوی و. او شوی و پې دا بلکل حقیقت خبره ده. او دغسې تلي و هغه چې کله دغه شو دلته نه پیریان چې کوم تلي ورپسې نو هغه ته یې ور وډزولو چې راووځه بار. او بیا دغه وشوې چېرته مې بوځوي یاره دا ته راځه. نو هغه سره یو بل ملګری هم راغلی و. دا 2 کسان راغلي وو. یوازې استاد جي نه و هغه یو بل هم و ورسره. دی چې دلته راغلی وي دغسې نکاح ده او دا خو ګوره دغه دی دا خو ډېره خطره علاقه ده ویس هم نشته دا مونږ خپلو کې دلته هغه واده سیسټم ټوله دیګونه او هر څه و که نه نو دلته راغلي و بیا یې تړلی و د نکاح. دا حقیقت کې نه دا کیسه موږ ډېرو خلکو نه واورېده. یو کس نه نه دوو نه نه لسو نه نه په سلګونو کسان چې کم دی همدغه سیم دا تاسو چې کومه خبره کوئ دا خبره کوي وایي دلته کې د پیریانو نکاح تړلی و. لکه کیسه څه ده ملګرو؟ کیسه داسې ده چې یو ځل استاد دی حزب معمول په خپله کمره کې چې کم دی اوده دی مونځ او دس عبادت نه بعد اوده شو. هغه ته د شپې په 2 بجې چا ور وټکولو. ور یې وټکاو چې استاد جي راووتو راپاڅېدو. یو ښایسته ځوان ولاړ دی. ښایسته ځوان چې ولاړ دی نو استاد جي ته وایي چې استاد جي السلام علیکم راشئ زمونږ واده دی او زمونږ نکاح وتړه. وایي استاد جي ورته وایي چې دا خو د شپې 2 بجې دي نو په دې کې واده د کمې خبرې او نکاح د کمې خبرې دا خو داسې ټایم دی چې دې کې خو څوک د کوره بهر نه وځي. وایي هغه ځوان ورته وایي چې راځه استاد جي ته موږ سره صرف لاړ شه الله به خیر کړي. وایي استاد جي داسې په دې شاړو لارو باندې چې کم دی را سر شو. ځوان ته مخکې دی استاد جي ورپسې دی را روان را روان را روان. بالاخره چې کم دی ګوري رنګ محل په هغه ځوان چې کومه دی رالو. استاد جي وایي ځوان ته ما آواز وکړو چې ځوانه ته کم خواځې دلته خو یو هېڅ هم نشته دی یو شاړه آبادي ده رنګ محل نور خو څه نشته دی. وایي ځوان ورته وایي چې استاد جي ته بې فکره اوسېږه تا ته به هېڅ هم نه رسي خطر به تا ته نه وي ته بې فکره اوسېږه. نو وایي چې کله هغه استاد جي رالو دلته کې ګوري چې نه رنګ محل شته او یو ښایسته علیشان محل دی او پکې دا پړک پړوک دی او لایټونه دي وغیره وغیره لکه رقص او داسې عجیبه ساز وایي غږېدو چې استاد جي وایي چې زه ورته په خپله هم حیران شوم. خو بیا څه ټایم بعد چې وایي ما وکتل دغه شانتې نکاح په همدې ځای کې استاد جي وایي ما په ډه کې ټک وخوړو چې دلته کې خو یو شاړه آبادي وه رنګ محل او اوس خو هغه نشته دی یو علیشان محل دی. نو بیا استاد جي څه کوي خلکو ته نکاح تړي. بیا استاد جي څه کوي ځي استاد جي د هغه هغه دعوت هم خوري ځي واپس. چې کله لاړو استاد جي په سهار بیا رالو په سهار رالو چې اندازه والي چې دا ما کم ځای کې نکاح تړلې ده
خو استاجي ته تحفې هم ورکړې وي هغه تحفې چاته وښودې خلکو وایي ورته وایي چې دا تحفه خو نه موږ په ژوند کې لیدلې او نه م کتلې ده دا څنګه تحفه ده بیا استاجي شکي شو رالو داسې چې راځي څه ګوري چې یو شاړه آبادي ده رنګ محل او نه هغه محل شته دی او نه ښه شته او نه بد شته دی نو لنډه دا چې هغه استاجي بیا خبر شو پوه شو چې ما خو د پیریانو نکاح تړلې ده علي بھائی همداسې کیسه ده که نه دا بالکل همدغسې کیسه وه دا حقیقت وه او همدقسې وه نو علي بھائی یو خبره بله هم ده دلته کې وایي چا دعوت کړی او لکه یو ټیم مخکې هغه څه کیسه وه هغه خو دغه شوی او دی ته ارسید بیر تړلی و که نه چې یاره دا تاسو ځان سره کور ته یوسئ نه اول یې لکه دلته وایي چا روجي پخ کړی وی که څه چلو څوک یې راوستی او کم مشر هغه خو راوستی و خو هغه دغه شو هغه خو د نه مخکې شوی و د هغه پسې بیا دا کار شوی و لکه هغه کس چې راوستو دلته پیروجي وخوړی او بیا یې ورته څه شاپر کې ورکړی هغه څنګه کیسه وه ډېر خلک دا خبره کوي نو ما یې که تاسو هم وکړه کتونکو ته هغه داسې کار و چې دغسې دعوت شوی و نو هغه چې کله شاته ورته دغه وکړې شاپر کې ورته واچولې وې دا کور ته یوسه خو چاته غږ مه کوه نو هغه چې یوړی هغه چې هلته کور والې ته ووایي دا ګرمې که دا خو دغسې کار و د پیریانو واده نو هغه چې سار وکتې شګې شوي وي نو دغه خبره و هغه دا څه نو علاقه خو بیا ډېره خطرناکه ده علي بھائی هسې نه چې موږ اوچت کي ځان سره خراب هم نه کړي نه نه سم نشته هغه خو اوس خیر دی شکر دی دا علاقه ښه ده روانې نه کوي دا پیریان هغه دغه نه دي مسلمانان دي ښه لکه مسلمانان پیریان دي په دې علاقه کې لکه مسلمانان پیریان دي که نه بالکل په ده کې شته مسلمانانو پیریانو کې دا کار هم شته دی چې چاته هیڅ بې حصه نقصان نه ورکوي که ته نقصان نه ورکوي تا ته چرته هم نقصان نه درکوي خو علاقه کې وایي پیریان شته دی ته پکې راشه کیمرامین صاحب داسې مخکې راشئ تاسو دا علاقه پکې راولئ دا وګورئ تاسو یو انتهایی شاړه علاقه ده دا وګورئ بس تشه یو شاړه ده نو ښکته به هم ورکوزیږو راځئ ښکته الله دې خیر کړي ښه دلته کې پکې علي بھائی یو خبره بله هم وه چا به یو خبره کوله موږ هسې اورېدلې وه وایي دلته کې کوزه یو خامار دی خلک به یې رول چې دی دا حقیقت دی او کاسې ګپ به چا لګولې به دا علاقه خو شاړه وه چې مار به هم کوشو نو دی به وی خامار دی نو دغه خبره وه دغه مشرانو وی چې خامار دی خو فلحالن خو دې وخت کې څه نشته 4.5 کاله وشول که نه په دې وجه او نو موږ خو پکې مار وغیره لړم ونه لیدو الله دې خیر کوي نو ته راځه کیمرامین صاحب راځه دی خو یار راځئ الله دې خیر کړي راځه یریږئ مه با الله یقین ساتئ اس به هم نه وي ښه انشاءالله دا بس یو شاړه آبادي ده دا خو د حدیثو د قرآن نه هم ثابته ده چې پیریان شته دی که نه علي بھائی او په شاړو کې دي بالکل دا خو ده نو چې په شاړو کې دي نو دا خو یو شاړ کانډر دی نو په دې کې به هم وي امکان لري چې وي به یاره بالکل چې په ده کې به هم خامخا وي ځکه چې دا شاړ ځای دی او محفوظ دی او ډېر شاړ دی که نه نو دی خو هم داسې چې موږ ته څوک نقصان رانه کړي په دې وجه داسې ځایونو کې دا مسلمانان دي نو په دې وجه دی په داسې ځایونو کې پاتې کېږي لکه په شاړو کې دا پیریان چې کم دی دا په شاړو کې په دې وجه باندې اوسېږي چې موږ ته څوک نقصان رانه کړي انساني آبادۍ نه په دې وجه باندې لرې ګرځي چې هغه چاته ښکاري نه دا ځای پکې راوله ته داسې دي دا کنده غوندې علي بھائی داسې دا خو دا خلک راشي او دغلته دی ګوري چې دا څه دي دا ځای پوخ شی زوړ ځای دی ورانې کړي که نه دا خو د خلکو ډېره زیاته کمزوري ده دغه چې سیل ته راشي نو دا کار وکړي دا ډېر غټ نقصان کوي خو زه وایم دا خلک لالچیان هم دي اوس څه پته لګي هغه یې ډکې دا سوچ کوي چې دا څه خزانه ده که څه دی په نیت بیا راسپړي ګاسې وراني دپاره او نو همدغې دپاره چې یاره د پخوانی ځای دی کیدای شي ده کې څه وي دا ځای پکې راوله کیمرامین صاحب دا وګوره دا یو تاریخي ورثه ده زمونږه په کار ده چې موږ د دې حفاظت وکړو دا نه چې دا موږ روانه کړو تاسو مخکې راځئ لږ شانتي ګورو بلها نقصانات رواني پکې شوي دا وګورئ مړه نو دې کې څوک سونې پرېږدي یاره دې کې تاسو ته څوک سونه کېدي چې تاسو یې د سونې په نیت راکنئ دا وګوره ټول پرشونه خراب تراب دي دا وګورئ
زویم علي بھائی چې دا پیریان خو چې کم سے کم یو ټک د کسانو ته ورکي لږ یو چت کې چې دا څوک رواني کوي او دا خو پکاره دا خو مسلمانان دي که دا چیرې هندوان وي بیا به نقصان کولو بالکل بالکل علي بھائی په خبره کې وزن شته د مسلمانان دي مسلمان چارې هم چاته نقصان نه ورکوي که چېرې دا هندوان یا داسې غیر مذهب پیریان وي نو دا کسان مې هم خراب کړي تاسو راځئ داسې زر تخپې وباسو هسې نه خراب هم کي دا اوس وګورئ ګیر چاپیره موسم هم ډېر خراب دی او نیمه شپه ده دا وګورئ تاسو شپه ده توره تیاره ده که نه پاس چت ته ورخیږو که نه زه خو یم تیر به شو چت نه ولې هسې نه چې څه نقصان راونه رسي که نه خپل حفاظت هم فرض دی نو کتونکو دا هماغه آبادي ده د اکبر بادشاه دا په رنګ محل باندې هم مشهوره ده خو بعضې خلک چې کوم دی د دې لوکیشن مونږ نه غواړي نو دا د زیارت کاکا صاحب په لاره باندې ولۍ سره سمه چې کوم د آبادي موجود ده واقع ده نو دلته که چېرې راځئ د چکر په نیت باندې راتلی شئ خو په دې نیت چېرې هم مه راځئ چې مونږ د پیریان چیلنج کو یا داسې قسمه بل څه عمل دی وکړو چې هغه نه علاقائی خلکو ته یا د محل ته چې کوم دی نقصان ورسي خالی بھائی څه ویل غواړي دا څوک چې چکر وله راځي دلته رواني کوي یاره جی دا خو ډېر نقصان دی لکه که نه دی کله چھت ته ورانوي کله لاندې نه کله په منځ کې راشي ورونه دې سایډونو ته بلوي کله منځ کې نو په دې وجه باندې لکه دا خو دې ځای ته لکه سیل ته راځي لکه دا خو ډېره غلطه خبره څوک پې لمبرې لیکي څوک دغسې لکایانې کوي نو لکه دا ډېره ناجایزه کوي دی خپل چکر پکې ولګوئ ګند لاندې وغورځوئ بل قسم راشي پکې کینی چې پاکي او زیار سړی له غواړي چې کینی چې ګنده هلته به څوک کینی بالکل څه کسانو پې د خپلو یارانو د ګرل فرینډو نمبر یې لیکلي نو دې ته ساجت دی یار دا انسانیت به داسې څیز وي دا به کم سے کم 2-3 کاله بعد به دا تاسو روانه کوي دا تاریخي ورثه به تاسو ختمه کوي په دې کارونو نو څه فایده وکړه د دې نه بهتره دا چې موږ د دې حفاظت وکړو لږ شانتي نو ګرانو کتونکو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دا معلوماتي ویډیو هغوی ته ورسي او څه ناڅه معلومات ترې حاصل کړي بس دی مړه زړه دې راته شین که په خبرو